کولو د پاره استعمال نشو. دا آئین دوی چې کله پښتانه د دغه آئین لاندې انصاف وغواړي بیا دوی پښتانه په دغه آئین باندې ډبوي. د آئین د پښتنو د وهلو د پاره د ټکولو د پاره د ذلیلولو د پاره دی. دا آئین ملګرو ثابت شوله چې دا کله هم د پښتنو د انصاف د پاره نه دی. ورځ په ورځ زموږ سره دا زیاتې آئینی کارونه زیاتېدل او زیاتېږي. راتلونکی نسل به پته نشته کوم اړخ ته ځي، څنګه به دوی ورکوي، څومره به یې مجبوروي. د دغې لا اوس هم اندازه نشته دی. پښتانه دوی په خپل وطن برباد کړل، د دوی یې وطن ور برباد کړ. د پښتون وطن په لوټلو کښې چې کوم سیستم روان و، بنګالی ډېر زر دغه دا ایلیټ پنجابي په چل پوه شو. بنګالی ډېر زر په دې جي ایچ کیو پوه شو چې دا زما د لوټلو دپاره زه د ځان سره پاکستان ته شامل کړی یم، نه کې ما ته د حق راکولو دپاره. نو بنګالي اتفاق ورته وکړه او بیا یې ځان ځنې خلاص کړه او نن په نړۍ کښې ځان ته خپل ژوند تېروي. نن د بنګال فیصلې د جي ایچ کیو نه نه کېږي، د پنډۍ او د لاهور او د اسلام آباد نه نه کېږي. د بنګال فیصلې بیا دوی خپله خاوره ته راوړلې. دوی پښتانه هم ډېر ذلیل کړل. دوی پښتانه سره چې کومه رویه وکړه، د پښتنو سره یې چې کوم ظلم وکړه، هغه بنګالیانو نه سوګونه زیات دی، په سلګونه زیات ظلم یې ورسره وکړ. پښتانه نن هم له د آئین خبره کوي. پښتانه نن هم له دغه ظالم ته وایي، د ده جج ظالم، د ده جرنیل ظالم، د ده هر افسر ظالم، د ده هره پالیسي زموږ پر مخالفت شي، د ده هر شکل چې په کوم شکل شي راغلی دی موږ ته د دښمنۍ خبرې کړي دي. د ده چې څومره پالیسیانې دي، هغه پالیسیانې د الف نه وخله تر یې پره زموږ په وینو جوړې دي. په هغه چې هره جمله کښې د پښتون ذلیلول لیکل شوي دي. بیا هم پښتون د آئین خبره کوي، بیا هم پښتون ستا سره د تګ خبره کوي. ته بیا هم نه پوهېږې، ته بیا هم له هغه په هغې کارونو باندې اخته یې. هغه په پښتو کښې متل دی چې د سپي لکې باندې که ټول اسمانونه ودروي بیا هم نه سیخېږي کاټوي. ته لا اوس هم هغه د سپي لکه یې، ته لا اوس هم نه سیخېږي، ته لا اوس هم نه ټیکېږي، هغه شان کږه ګرځېږي. موږ دا پښتون ولس دا که ته په نیولو یاروې، دا که ته په وهلو یاروې، دا که ته په مړولو یاروې، دا بیخي په دې نه یېرېږي. دا د مرګ نه به زه ولې ویېرېږم، د مرګ نه به زه ولې ویېرېږم چې یوه ورځ به بیا هم راځي. ځکه په تحریک کښې نه وم هم بیا داسې نه ده چې مرګ چېرته صرف په تحریک کښې وي. نو که د خپل وطن دپاره ما ته مرګ راشي، هغه مرګ چې په بستر راځي، هغه مرګ چې زه په اکسیډنټ شم، هغه مرګ چې ما ته په بله طریقه راځي، په دې نه هغه مرګ چې ما ته د وطن دپاره راځي، زه یې د ځان دپاره فخر شمرم. زه ټول عمر په مرګ باندې به فخر پرې کوم. دا زما دپاره په دې دنیا هم په هغې دنیا هم تر ټولو لویه د خوشحالۍ خبره ده چې زه د خپل وطن دپاره سر ورکوم. د نه د اکسیډنټ شي. بیا که ته په تشدد معیاروې، تشدد باسې زه چې په موټرسایکل وغورځېږم پرې نه به زیات خوږېږم. خو که چېرته هغه خو شخصي وي، که چېرته زه د خپل وطن دپاره، د خپل ولس دپاره، د مظلوم دپاره، د الله د رضا دپاره په ځان باندې دا تکلیفونه یوسم، دا تکلیف باندې زه خو فخر کوم، دا تکلیف زه د ځان دپاره یو ویاړ شمارم. په دې باندې کله زه نه پریشانېږم، نه ما دوی پریشان کولی شي. زما نه مطلب زما قام، زما وطن، زما د وطن خلک. دا کار په هېڅ صورت کې که موږ پرېښودی نه شي. ملګرو یوه خبره سپینه خبره هم وکړو، دا په دې وطن کښې په دې د پی ټي ایم په نامه باندې په واڼه کښې وویشتل، شهیدان یې کړل، زخمیان یې کړل، په میرنشاه کښې وویشتل، په میړني کښې ووهل خلک، جیلونو ته یې یوړل، زموږ جیلونو ته یې یوړل، زموږ باندې پایارې وشولې، زموږ یې کاروبارونه خراب کړل، زموږ یې دلته نوکریانې د ډېرو ملګرو خرابې کړلې. آیا دغه ریاست ته چیلنج ورکوم چې یو ځوان یو پیغله راته وښیه چې هغه ستا وي او پاچا شوی وي،
یو هم نه دی پرشا شوی ما یو کال اول ویلي وي چې پی ټي ایم یو خبره د خوش قسمتۍ ده دا ډېره خوږه خبره ده چې پی ټي ایم ته راځي نو د ننګیالۍ مور زوی راځي پیاوړی مور زوی راځي دلته ډارت خلک نه دي دلته په اف آی آر باندې دا دلته په جیلونو نورو داسې بندیزونو باندې نه کله خرابولی شي نه په دې خرابېږي بلکې نور یې هم ایمان مضبوطېږي نور هم دی په خپله خبره کلک ودرېږي نور هم دی په خپل موقف کلک درته ودرېږي یو کال اوله دا په 11 باندې څوک په شا کولی شول نن ته په کارتوسو باندې په ټوپکو باندې نشي په شا کولی زموږ ایمان زموږ په خپلو جدوجهد باندې یقین دا مو مضبوطېږي کمیږي مو نه سره یوه لار ده راسه کښېنه حساب کتاب وکړه مجرم یې قاتل یې غل یې بداخور یې ذلیل یې رذیل یې شیطان یې دا خبره به ته هم منې دا به ښکاره کېږي سزا به خورې د دغې شي ما مخکې هم ورته ویلي دي بیا هم ورته وایم چې لا خو ستا د عدالت خبره کېږي چې په خپل عدالت چې دا خپل رذیل مخلوق در سنبال کا خو که کله ستا د عدالت نه موږ دا اعلان وکړو چې ستا د عدالت نه زموږ تمې امیدونه ختم شول یا مزید موږ ستا عدالت نه هېڅ امید نه لرو په هغه ورځ به د پښتنو عدالت لګېږي بیا به ته د خپلو جرنیلانو اثر ګورې چاته څه نه جوړېږي بیا به ته د راونورانو اثر ګورې چې څه نه جوړېږي بیا به ته د ظالمانو هلته ګورې چې انصاف څه ته وایي پښتون ولس کېدای شي چې کله خپل لاس پاچوي بیا تا معاف نه کړي بیا د په هېڅ صورت معاف نه کړي اوس هم لا ښې ورځې دي اوس هم لا ښه بیانونه دي اوس هم لا ښې خبرې دي چې لا ستا ته کېږي لا ستا نه دا مطالبه کېږي چې ته هم انصاف وکړه که کومه ورځ دا انصاف مونږ ځان ته وویل چې بس ته یې نه کوې دا انصاف اوس مونږ کوو په هره ورځ به په والله چې بیا به ته په ځان به د زړه وخوږېږي بیا به دې په خپل دغه ظلم باندې به په هغه ورځ ژړا درشي چې واقعي زه ظالم وم او بیا به کېدای شي ته د پښتنو نه مرګ په سوال وغواړې خو هغه دې په ژوند ذلیلوي مرګ ته دې هم نه پرېږدي دا د وطن خبره ملګرو دا د مظلوم خبره دا مونږ څه داسې نه کوو چې لوانې شوي یو یا جذبات شوي یو دا ډېر په علمي بنیادونه ډېر په شعوري بنیادونه ډېر په اسلامي بنیادونو باندې کوو ملګرو کله هم چې څوک ملګري بې حوصلې نه شي حوصلې به ستاسو لوړې وي همت پکار دی د خپل وطن لپاره زمونږ د راتلونکي نسل ژوند نه دی محفوظ زمونږ تېر ژوند هم خراب تېر شوی دی دلته هر واکدار هر بادار زمونږ پر مخالفت ولاړ دی دلته هره خوږه خبره هم که څوک خوږه خبره وکړي هم هغې پر شا یې هم یو څه چل وي یو زمونږ دپاره یې تک و تک ساتلی وي هغې دپاره مونږ برابري وي هغې دپاره راته خوږې خبرې کوي مونږ د چا په خوږې خبرو مونږ د چا په ترخې خبرو مونږ د چا په هېڅ قسم رویه نه دوکه کېږو زمونږ سره د خپل وطن د مسلې حل دی که خپل وطن نه جوړېږي که زما خلک څوک نه په عذاب کوي که پښتون وطن ولس کراچۍ نه راواخله تر خیبره پورې دا د دوی سره د دښمنیانې پالیسۍ نشي ختم د دوی سره دغه رویه جاري وي لکه چې اوسه دا پښتون ولس به ډېر په انساني طریقه سره ډېر په علمي طریقه سره ډېر د انسانیت لاندې به خپل جدوجهد جاري ساتي ملګرو یو وعده وکړئ ستړي کېږو به نه ډارېږو به نه ټیټېږو به نه
د دغو منافقو د دغو انسان دشمنو د دغو د انسان په شکل سره شیطانانو د دغې جاهلانو د دغې ظالمانو قاتلانو مخ ته به کله هم موږ تاسو نه ټیټېږو کله به نه ډارېږو کله به نه خرڅېږو د دوی سترګې کښې به سترګې اچوو خبرې به ورسره کوو کله هم موږ په دې باندې دا د پښتونخوا وطن لوی تاریخ پاتې شوی دی دا تاریخ موږ کله هم نه خرابوو نه یې څوک خرابولی شي د پښتون وطن په نامه باندې د پښتون وطن په نامه باندې چې څوک یو ځل هم دا برګه په ولا د هغې خرڅول بیا داسې جوړ شي لکه اوس چې په رکشک کښې کښېنوې دا بیا ناممکنات جوړ شي دا ناممکنه ده چې ته دلته بیا پښتون ولس چې دا خلک پر شا کوې نن انګرو په مردان کښې زمونږ ډېر تعلیم یافته ملګري زمونږ د پی ایچ ډي سکالران لکچراران نور پوهان هغه دوی نیولي دي هغې دا ګناه نه و چې د کشمیر دپاره اواز پورته کړی دی څو پرې دوی کوي هم شماري دی ما ملګرو اول هم درته ویلي دي چې د دغو ظالمانو شکلونه چې درنه هېر نه شي لا خو موږ د دوی نه د عدالت مطالبه کوو داسې وخت کې دی شي راشي چې بیا موږ ورته ووایو چې ستا عدالت کار نه کوي اوس زه خپل عدالت جوړوم بیا چې شکل درته یاد وي چې بیا موږ به ګناه سړی نه ونیسو چې دا ګناهګاران بیا سم راوکاږو بیا دوی سره سم کار وکړو ملګرو زمونږ سره ډېرې طریقې دي د ریاست ته وایم کلار دي شي که نه کلاریږي موږ به په انساني توګه کیدای شي جنګ نه وکړو خو د پوره دنیا د لنګ مارچ اعلان وکړو ټولو ملکونو ته لاړو ټولو انسانانو ته وښیو چې دلته یو ځای وحشیان اوسېږي دلته جاهلان اوسېږي دلته انسان دشمن مخلوق دی چې شکلونه یې د انسانانو غوندې دي هغه اوسېږي هغه ته چې ټوله دنیا اتفاق وکړي چې کلار یې کړي چې ویې تړي چېرته بیا به موږ هجرت هم کولی شو موږ د ټولې دنیا لنګ مارچ کولی شو او که دا نه وه موږ بیا خپل هم عدالت لګولی شو موږ دا حالات ډېر ډېر د نږدې نه ګورو د کراچۍ ولسه دا حالات موږ ډېر په نږدې نه هم ګورو هر وخت په رابطه کښې وو یو ځای هم داسې نشته دی چې موږ د حالاتو نه ځان خبر نه ساتو کیدای شي زموږ خبر لږ در ورسېږي یا ډېر په وخت در ورسي یا بې وخته خو زموږ سوچ په هر شي باندې وي زموږ هر شي ته لوړ نظر دی پښتانه به تر یو وخت بره دا هر شی برداشت کوو د ډېر وخت دپاره نه انشاءالله لږ وخت به وي موږ د منظم شو په هغه نفس هغه فیصلې هغه چې ځوانان وایي چې سختې فیصلې به کوو موږ د پښتون وطن منظم شو په هغه نفس به چې کومې سختې فیصلې ستاسو په ذهن چې دي په هغې نه به لس ګونه سختې فیصلې کوو په هغې نه به لس ګونه سختې قربانۍ ورکوو دا یو شی نه دا هېرولو دی نه یې هېروو په کومه ورځ چې په واڼه کښې دوی په ځوانانو باندې فایرینګ کړی دی په میرانشاه کښې یا بل ځای چې زموږ ملګري نیولي دي دا یو شی زموږ په زړونو کښې داسې درد پاتې دی لکه نن چې راسره شوي وي لکه هغه واقعې چې نن شوي وي دا یو شی نه موږ هېر کړی دی نه یې هېر په ځان باندې دا کیسې وزغمو لږ به یې برداشت کړو چې کله هم مکمله تیاري وکړو بیا به ګورو سره هغه چا ورته ویلي وي چې د قسمت غوټې مې کونج په کونج پراتې دي که قطار یې برابر شو بیا به ګورو نو اوس قطار برابرېږي اوس قطار تقریبا برابرولو ته نږدې دی ډېر ډېر به انشاءالله سره ګورو خدای دې تاسو ټول آباد لري خدای مو خوشحال لره نن هم چې کوم مشران کوم ځوانان لري د دنیا په کوم ګوټ چې ناست وي په هغې ټولو باندې مشترکه تېرېږي علمزیب د میسینګ ترجمان نه زموږ د زړونو ترجمان و وطن د دردونو ترجمان و علمزیب د هغو اوښکو چې من یې په انتظار چې د سترګو نه راولي د هغو اوښکو ترجمان و علمزیب د هغې درد د هغې ارمانونه یوه کورواله خپل خاوند ته لري چې کله به راځي د هغې دردونو د هغې ارمانونو ترجمان و د علمزیب سره زیاتی دوی نیولی دی او دوی ورباندې دا چې څومره څه هم وکړل
دا ورنصیب کړي. اختر خان په هغه ورځ چې ما ویډیو وکتله چې څومره په حوصله باندې د خبرې کولې، زما زړه داسې شو لکه په سینه کښې مې چې لس زړونه یې شوي دومره غټ شو چې ماشاءالله د قام مشران، د وطن مشران دا په دې ظلمونو باندې څوک نشي ویرولی. هغه صرف د پلار لیدلو ته راغلی و او هغې نه پاس هم چې کله هغې نه بعد هم چې کله دی کښېناسته نو ده د حوصلې خبرې کړلې، د وطن ځوانانو مشرانو ته حوصلې ورکولې. دا زموږ ځوانان دي، دا د پښتون وطن شوچه مخونه دي، دا د پښتون وطن شوچه وینه ده. دا داسې په اسانه باندې دوی نشي ټیټولی. خدای مو آباد لره، خدای مو خوشحال لره. که څه هم داسې خبرې وي چې ضروري وي او من نه پاتې شوي وي، بخښنه غواړم، زما نه کېدای شي نامونه مې هم کم اخیستي وي، خو بیا به هم خبرې کوو او ستاسو سره ستاسو په منځ کې ډېر تکړه لیډر کله هم چې په دې باندې بدګمانه نه شئ. دوی چې څه فیصله هم کوي په دوی باندې هم دلته یو ستاسو د راتلونکي او د اوس وخت د ښه کولو بوج وي، نو هغه به تاسو هر وخت ورسره منئ او فالو کوئ به یې. خدای مو آباد لره، خدای مو خوشحال لره. دا ظالمان، دا قاتلان، دا جاهلان، دا د انسان په شکل کې شیطانان، خدای دې دوی برباد کړي، خدای دې دوی